دا داسې سفارش دی چې دا قبول شوی دی. القرآن شافع او مشفع. دا داسې سفارش دی چې دا قبول شوی دی. نو چې د قیامت په ورځ باندې د الله کلام د یو انسان په باره کې د الله په دلبار کې ودرېږي او دا خبره وکړي الله ته چې کریم رب د انسان وبخي، دا انسان به الله رب العزت ضرور چې دی نو دی بخي. او ولې به الله نه بخي؟ چې د الله تبارک وتعالی د کلام 666 آیاتونه په خپل سینه کې محفوظ کړي دي او د دې خیال ساتي. نو داسې انسان دا پټې سترګې جنتی دی. د الله د کلام دا ډیګري دا ډېره اعلی ده په نورو ډیګریانو باندې. نو د الله رب العزت کلام لزان ورکو. بعضې خلق به تاسو ته دا خبره کوي چې د قرآن په تلاوت باندې ثواب نه میلاویږي. زما هغې خلقو ته دا جواب دی چې د سرانجامو کې د کور نه را روان شي، د الله رب العزت کور ته راشي، د الله رب العزت کلام کولاو کې دې انسان ته به ضرور الله رب العزت د قرآن د ویلو ثواب ورکوي. او د دې انسان دا هر یو قدم دا په تله د نیکۍ کې استعمالیږي، ځکه دا قدم د الله د کلام دپاره اوچت شوی دی. نو چې د الله رب العزت د کلام دپاره د خپل قدم اوچت کو، د الله رب العزت د کلام دپاره د خپل سوچ استعمال کو، د الله رب العزت د کلام دپاره د خپل ژبه استعمال کړه، د الله رب العزت د کلام دپاره د خپل سترګې استعمال کړه. نو دا چې د الله رب العزت د کلام سره محبت ساتو او خپل بچی چې دی نو د الله رب العزت کلام نه ورکو، د الله دا کلام په یاد کو. زه هغې پلار ته ډېر وزیرېږم، زه هغې مور ته ډېر وزیرېږم د کم پلار او د کم مور په زامنو کې چې حافظ قرآن موجود دی، د کم پلار او د کم مور په زامنو کې چې عالم دین موجود دی. ای پلاره ته اوس عام پلار نه یې، ای مشره ته اوس عام مشر نه یې، ته د حافظ قرآن پلار یې، ته د عالم دین پلار یې، ته به اوس خپله زندګي په صحیح طریقه باندې تېروئ، د الله نافرماني به نه کوئ، د الله د نافرمانۍ نه به ځان ساتي، د پردو حقوقو نه به ځان ساتي. هسې نه ستا د ژبې نه داسې الفاظ ونه وځي چې په هغې باندې الله خفه شي. او وجه یې دا ده چې ته د حافظ قرآن پلار یې، ته د عالم دین پلار یې، ته ډېر بختور پلار یې. خو که تا لږ په د خپله زندګۍ باندې سوچ وکړو، فکر دې وکړو، نو خپل بچي خامخا د قرآن تعلیم له ورکول پکار دي. او کومو خلقو چې خپل بچي قرآن له نه دي ورکړي، بیا د حقې بچي نه مشران چې دی نو سر ټکوي، او بیا مولي صاحب له راشي، مولي صاحب زما بچی زما خیال نه ساتي، زما د حقوقو خیال نه ساتي. نو ستا بچی به ستا څه خیال وساتي چې تا ونه دیني تربیت نه دی ورکړی؟ دا ډېره د افسوس خبره ده. یهودي نه راځي، عیسائی نه راځي، کافر نه راځي چې زما د قرآن عظمت چې دی نو هغه بیان کړي، یا زما قرآن ته کښېني. که کښېنه نو دې ته به مسلمان کښېني، که دا وایي نو مسلمان به وایي. موږ د کافران چې دی نو د قرآن حفاظت نه کوي، هغه زموږ په قرآن کې تخریب کوي.